د خپو وینځل په اعضاء الوضو کې داخل دي دا خو اتفاق و آیا د خپو وظیفه مسح ده که غسل ده نو ما وایي چې د جمهورو مذهبو مسلک غسل او په غسل باندې من پنځه دلایل پیش یو دلیل حکمت په اودس او فضیلت و ثواب د اودس په شکل هغه دا چې یو سړی خپې وینځي نو د خپو ګناهونه محو او ساقط شي مخ وینځي د مخ لاس وینځي د لاس هلکه تاسو به دا ټول روایتو کې وګورئ واورئ او چې په سر مسح وکړي دا نه دي راغلي چې بیا ګناه د سر ساقط دی دا غسل سره ویل نو معلومه دا شوه چې وظیفه د رجلینو غسل حکمت په اوداسه کې چې هر اندام وینځي هغه اندام نه چې کوم صغیره ګناهونه صادر شوي هغه ټول ګناهونه د اوداسه اوبو سره لاندې ساقط شي او دغه سقوط دا په مسح باندې نه راځي دا په غسل معلومه دا شوه چې وظیفه غسل ده او مسح ده وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد بن الحشيش البصري قال حدثنا عبد الوليد قال حدثنا قيس فذكر مثله باسناده وبه قال حدثنا محمد بن الحجاج الحزمي قال حدثنا علي بن معمر قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن ايوب عن ابي كلابه عن الحبيب بن الصمت انه قال من يحدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمرو بن عبسه رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا دعا الرجل بطهور فغسل وجهه سقط. کله یو سړی د اوداسه لورته راووایي او د شروط مخ ووینځي لږ ښه متوجه شئ ورته فسقطت خطایا نو پرون خو ما درته ویل چې سقوط خروج او د هر څه په اعیانو کې ده جلال الدین سیوطي سقوط اعیان اعراضو کې راځي خروج اعیانو کې راځي او محوم په اعراضو کې محیط سقط من وجه و اطراف لحیته لحیین دغه هډوکي دي چې کوم دا ږیره پرې ولاړه د دې منځ کې چې کوم ګناهونه دي بطور مثال چې تعلق یې له مخ سره ده او صغیره دي د مخ وینځلو سره هغه پرېوځي فإذا غسل يديه سقطت خطاياه من أطرافه أنامله فإذا مسح برأسه لاس مرفقانو پورې وینځي که نه د مرفق نه راوخله د ګوتې تر سره او د نوک لاندې بالفرض والتقدیر که ګناه پټی کومه ګناه مقدمه او مبادي چې په لاسونو باندې شوې ده صغیره هغه ټوله ساقط دي وګوره دا په غسل باندې وشوه وإذا مسح برأسه سقطت خطاياه من أطراف شعره فإذا غسل رجليه خرجت خطايا رجليه من بطون قدميه وبه قال حدثنا بحر قال حدثنا ابن وهب قال حدثني معاوية بن صالح عن زمرة بن حبيب وأبي يحيى وأبي طلحة عن أبي أمامة الباهلي عن عمرو بن عباس رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله كيف الوضوء قال إذا توضأت فغسلت يديك ثلاثا خرجت خطاياك محو بشيستا صغيرة من بين أصفارك دي نوکانو د پیخ نه براوزي و انامل د ګوتو د سرونو نه فإذا مزمزت واستنشقت ففي منخري چې خولې ته دې اوبه واچولې غړغړه دې وکړه پوزې ته دې واچولې منخري دوه دي یو دا ده یو دا دوه سپېږمې دي دوه سوري دي دلته دوه منخري دي دا مجمع المنخرین شیطان د شپې دلته دننه کېږي بشتره اچوي د دې ځای نه تاته دا غلط خیالات او سوچونه اچوي موږ ونه ویل چې خوبونه ځینې شیطاني دي هغه دلته نو چې دلته ته دا اوبه واچوې نو چې څومره ګناه پردۍ ښځه روانه ده او د لاویزه خوشبو یې لګولې ده او ته ورپسې روان یې او دا پوزه راکاږي نو دا ګناه باندې بیا په مزمزه او استنشاق باندې ساقط کېږي وغسلت وجهك وذراعيك إلى المرفقين وغسلت رجليك إلى الكعبين اغتسلت من عامة خطاياك. دې معنا به داسې وکړي چې کله د خپې مو وینځلې کعبینو پورې اغتسلت ته پاک شوې من عامة خطاياک له عامو صغیره ګناهونو نه سیئه خطیئه صغیره ګناه معصیت او ذنب کبیره
کېږي نو صغائر معاف کېږي. ان الحسنات یذهبن السیئات. کبیره بغیر د توبې نه معاف کېږي. وهذه الآثار تدل أيضا على أن الرجلين فرضهما الغسل لأن فرضهما لو كان هو المسح لم يكن في غسلهما معلومه ده چې فرضي وظیفه د رجلینو غسل که چېرته مسح وی نو په مسح کې خو دا ثواب نشته. په مسح کې دا ثواب نشته. ألا ترى أن الرأس الذي فرضه المسح لا ثواب في غسله فلما كان نفسنا تپوس قرآن شریف کې په اعضاء اربعو کې یو سر وامسحوا ده. خو که یو مسلمان راپاڅي وایي چې نه زه مسح نه کوم، زه د مسح په ځای باندې سر وینځم، زه د مسح په ځای سر وینځم، آیا دی به دې باندې مصیب ده که ګناهګار؟ خدای وی وامسحوا ورته وایي نه زما مسح نه کوم، زه غسلو باندې یم. نو د غسلو دپاره خو درې اندامونه ذکر سر باندې به ته مسح کوې، د مسح په ځای په غسل کې ثواب نشته. لہذا دلته چې اوس سړی غسل په ځای مسح کوي نو د خپلو چې کوم ګناهونه دي صغایر او د ګناه ځای ته تل هغه نه معافه کېږي. فلما كان في غسل القدمين ثواب تدل ذلك أن فرضهما هو الغسل وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا ما يدل على ذلك. دا دریم نمبر دلیل د جمهور علماء کرام چې وظیفه د رجلینو غسل ده او مسح نه ده، او دې ته وایي عمل د صحابه کرامو، تعامل د صحابه کرامو. دا راغلی ده په غسل د رجلینو نه په مسح د رجلینو. د امام طحاوي په قبر د الله د رحمتونو بارانونه وي. کمال پکې دا ده چې مرفوع روایاتونه بعد موقوف، بیا تعامل د صحابه او فتوی او بیا دلیل عقلی ټول د صحابه او عمل او تعامل را نقل کړي چې دا په غسل راغلی ده. وبه قال حدثنا فرد قال حدثنا ابن نعيم قال حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن سعيد بن ابي كرب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال راى النبي صلى الله عليه وسلم في قدم رجل لمعة وجه ځای چې چمټې وه او وجه ځای لم یغسلها، دا د لمنعتن تفسیر و، هغه ځای ته یې اوبه نه وې رسولې. فقال ویل للعقاب من النار ویل للمقصرین فی غسل الاعقاب من النار. یو معنا هلاکت دې وي هغه چاته چې هغې تقصیر کوي په وینځلو د ګونو، یا ویل لاصحاب العقاب من النار چې په اوداسه کې پوندې وچې پاتې کي او نی وینځي، دې ته د افسوس او تباهي وي. وبه قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا مؤمل بن اسماعيل قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق عن سعيد بن ابي كرب عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للعقاب من النار اسبغ الوضوء. او داس کامل مکمل به اوس ته راکوی شیخ صاحب چې دا وعید شدید دا په څه دلالت کوي؟ په مسح که په غسل؟ دا وعید شدید چې ویل للعقاب یا اصحاب العقاب یا مقصرین، دا دلالت کوي چې وظیفه د رجلینو غسل ده او مسح. که مسح وایي مسح کې خو ټوله پخه وچه. وبه قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني يحيى بن ابي كثير قال حدثنا ابو سلمة قال حدثنا سالم مولى المهري وقال سمعت عائشة تقول بنت ابي عبد الرحمن اسبق الوضوء فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك عبد الرحمن دا وراره ده اسبق الوضوء او داس کامل مکمل وکړه ټول خپې ته دې وبرسوه. فإني سمعت رسول الله ويل للعقاب من النار. وراره ته ویل چې رسول الله وعید ذکر کړی په ترک الغسل باندې ګوره په پوره وینځل. وبه قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا ابن علان عن المقبوري عن ابي سلمة انه سمع عائشة رضي الله عنها تقول يا عبد الرحمن فذكر مثله. وبه قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا ابو داود قال حدثنا حرب بن شداد يعني يحيى بن ابي كثير عن سالم الدوسي عن عائشة رضي الله عنها مثله. وبه قال حدثنا ربيع الجيزي وقال حدثنا ابو زرعة قال اخبرنا حيوة بن شريح قال اخبرنا ابو الاسود ان ابا عبد الله مولى
شداد بن الهادي حدثه انه دخل على عائشه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وعندها عبد الرحمن بن ابي بكر ثم ذكر مثله وبه قال حدثنا خالد قال حدثنا ابن ابي مريم قال اخبرنا سليمان بن بلال قال حدثني سهيل بن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل لعقاب من النار يوم القيامه. نقول راكول وعيدات شديدات بترك الوصول دراسينك بترك المسار. وبه قال حدثنا ابن مريم قال حدثنا وهو قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن ابي هريره رضي الله عنه قال ابو القاسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للعقاب من النار. وبه قال حدثنا ابن خزيمة قال حدثنا علي بن جعد قال حدثنا شعبة فذكر مثله بإسناده. وبه قال حدثنا يونس قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثنا يوسف عن حيوة بن شريح عن عقبة بن مسلم عن عبد الله بن حارث بن جذ الزبيدي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للعقاب وقطوع الأقدام من النار. ويل للمقصرين في غسل الأعقاب من النار. يا بچا دې پر د افسوس تباہی او بربادي چې دینه کول دی وجه پاتې کیږي او بطون الاقدام او د قدمونو تنی لاندې علیته د وجه پاتې کیږي. معلومه شو وظیفه غسل د مثلا. وبه قال حدثنا ربيع الجيزي قال حدثنا ابو الاسود قال حدثنا الاسود وابن لحيعه قال حدثنا حيوة بن شريح عن عقبة بن مسلم قال سمعت عبد الله بن حارث بن جذ يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. وبه قال حدثنا احمد بن داود قال حدثنا ابن الوليد قال حدثنا ثابت عن منصور عن حياء بن يساف عن ابي يحيى عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للعقاب من النار. وبه قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا ابو عمر قال حدثنا شعبة عن منصور عن حياء بن يساف عن ابي يحيى عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم راى قوما توسطوا كانهم تركوا من ارجلهم شيئا فقال ويل للعقاب من النار اصبحوا الرجوع. به قال حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال اخبرنا زائد عن منصور عن هلال بن يساف عن ابي يحيى عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة الى المدينة فعدا على ماء بين مكة والمدينة ترمن وچیناو آل تورا سيدنا وجوانان صحابه یا نو مسلم چې نوی مسلمانان شوي هغه منډه کړې او داسې په خجلت باندې وکړه چې ترسر ډېرو اوبه کمې دي موږ ته به میلاو نه شي. حضور چې ور ورسېدل د هغې پونډ تلوحه هغه وچ ځایونه پکې پړقېدل اوبه ورته نه دي رسېدلې. فقال النبي ویل للعقاب من النار اسبغ الوضوء یا خلکه اودس پوره کوئ پوره تلي مینځئ پوره قدم بره لاندې پونډې هر. وبه قال حدثنا احمد بن داود قال حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا ابن عوانة عن ابي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر سافرناها فادركنا وقد ارهقنا صلاه العصر او غمجن کړو فکرمن کړو ستومانه کړو موږ لره مازدیګر موږ چې خدای دا د مازدیګر موږ دا نه پاتې نه شي. ونحن نتوضا ونمسح على ارجلنا. د نمسح معنا دا ده ونرسل غسلا خفيفا ارجلنا. موږ خپې لږې وینځلې معنا ډېرې کمې اوبه مې استعمال کړې. فنادى بلال ويل للعقاب من النار مرتين او ثلاثا. وبه قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا ابو داود قال حدثنا ابو عوانة فذكر مثله. قال ابو جعفر فذكر عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما انهم كانوا يمسحون حتى ما یو دلیل من دا ویلو چې په ابتدا کې مسح وظیفه د رجلینو په حالت تخفف عدم تخفف کې مسح په ډېر لږ ټایم لپاره بیا هغه منسوخه شو بیا هغې په ځای باندې غسل راغی. حتى امرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم باسباغ الوضوء وخوفهم فقال ويل وډاره کړل ترک الغسل ويل للعقاب من النار سره. فدل ذلك ان حكم المسح الذي كانوا يفعلونه قد نزل. معلومه ده د وعید شدید واسبغونه چې دینه مخکې کوم حکم د مسح القدمین هغه منسوخ شو. ما تاخر عنه مما ذكرنا فهذا هغه ناسخ مؤخر و منسوخ مقدم یې. واما وجهه من طريق النظر ګوره دا د احنافو د جمهور څلورم نمبر دلیل
چې هغه وظیفه د رجلانو غسل دا مسله ده. دویمه مسله دا هم وه چې دلته قرآن شریف کې قرائتونه دوه دي، یو قائلین د قرائت د نسب دي، بل قائلین د قرائت د جر دي. وارجلکم وارجلکم، که ارجلکم شي عطب بشي ایدیکم باندې معطوف علیه وظیفه یې وغسل. منځ کې بیا فصل بالاجنبي راغلی ده، نو جوابونه تا معانی کې کړل. او دویمه دا ده قائلین د جر وارجلکم عطب بشي په رجوسکم د هغې وظیفه مثل نو موږ وایي ګورې قانون ده چې کله یو آیت په دوه قرائتونو باندې ولوستلی شي، هغه دوه قرائته په منزله د دوو دلیلینو باندې دوه دلیل، او چې دلیلین مشي محملین به ورته دوه پیدا کړي. یو دلیل په یو محمل حمل کوو، بل وارجلکم د نسب قرائت دا حمل کا په حالت د عدم تخفف، که موزیم پخپو نه وي نو بیا ووینځئ. ایدیکم باندې عقل سوال ته وینځل ویښتې ووینځه ځکه موزیم یا څه او چې وارجلکم د دې محمل په حالت التخفف، که موزیم جر مقیم دی اچولی دي نو بیا مسه وکړه که په سر چې مسه دی. نو دا دوه قرائته په منزله د دوو دلیلینو او د دوو دلیلینو دپاره دوه محملین بیا څه تعارض شته ده؟ ګوره وظیفه یې مسه ده که موضع وي، غسل ده که موضع نه وي. د ټولو صحابه کرامو ما د تاخري کې یو دلیل پنځم ده د باب په ابتدا کې چې تعامل د امت چې په منزله د اجماع امت او په اجماع کې د ټولو نه قوي اجماع ده د صحابه، تعامل د صحابه راغلی په غسل د رجلینو باندې نه په مسح د رجلینو. اوس په دلیل عقلي درته ذکر کړي، دا زموږ ستاسو پنځم نمبر دلیل شوی. فإنا قد ذكرنا فيما تقدم من هذا الباب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لمن غسل رجليه في وضوء من الثواب. یو سړی خپې ووینځي ثواب ښکاره ده چې د خپلو ګناهونه ساقط شو، فثبت بذلك انهما مما يغسلون، چې دا دواړه خپې د مغسولاتو نه دي ځکه حکمت سقوط د ګناهونو ده. وانهما لیستا کالرأس، او دا د سر په شان ته نه دي الذي یمسح وغاسله لا ثواب له في غسله، چې د سر وظیفه مسح خو د مسح په شی که چا ووینځه نو ثواب پکې نشته. وهذا الذي ثبت بهذه الاثار، چې په دې آثار مرویو د صحابه کرام په تعامل د صحابه کرام چې کومه خبره ثابته شوه حکم چې غسل د رجلینو ده، قول ابي حنیفه و ابي یوسف و محمد رحمهم الله. اللهم